بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې محترمو زمونږه کوم وظیفه ده ډېره زیاته او عظیم شانه ده. څلور کارونه داسې دي چې کله موږ دا څلور کارونه په خپل ژوند کې کوو نو انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ رزق دا به ډېر زیات پراخېږي. که چېرته موږ دا څلور کارونه نه کوو نو الله پاک به زمونږ رزق دا به تنګوي. الله پاک موږ له رزق نه راکړي. الله پاک به موږ رزق کاروبار پسې، دولت پسې، نوکرۍ پسې، جاب پسې، دغه رنګې رشتو پسې محترمو دا موږ کړی. نو چې کله موږ دا څلور کارونه کوو نو انشاءالله العزیز الله پاک به راله ژوند سم ډېر مزېدار کړي. رزق به راله ډېر زیات راکړي، کاروبار به راله برابر راکړي، پیسې به راله ډېر زیاتې راکړي، عزت به الله پاک راکړي، شهرت به الله پاک راکړي. خو به دا څلور کارونه نن په امت مسلمه کې د هغې ډېر زیات کمی ده. محترمو کوشش کوم چې څلور کارونه تاسو ته بیان کړم. تاسو کوشش وکړئ چې مخکې دا شیر کړئ. کو چا کې دا څلور کارونه وي ځان نه د خدای دپاره دا وباسئ. انشاءالله العزیز د رزق باران دا په تاسو باندې وي، د پیسو د دولت باران په تاسو باندې وي. خوشحاله وي محترمو. په دې ټولو کې دا ده چې لومبی چې کثرت استغفار، چې څومره موږ استغفار کوو څومره موږ استغفار کوو په دې سره زموږ ګناهونه ختمیږي، برکت راځي، الله پاک به رزق او کاروبار داسې واقعي. لومبی خبره دا چې د استغفار کمی او ګناهونه خو ډېر زیات دي. انسان 24 घंटे په ګناه کې دا مبتلا دی. 24 घंटे خو توبه نه وباسي نو ګناه زموږ د رزق نه، د پیسو نه، کاروبار نه، د هر څیز نه محترمه برکت دا لرکوي. نو کوشش وکړو چې لومبی موږ استغفار ډېر زیات کوو، ځکه نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام 100 پیرې روزانه استغفار کوو. نو موږ له پکار چې موږ 1 लाख پیرې روزانه استغفار کوو. لومبی خبره زموږ دا شوله چې موږ به استغفار کوو او ښه ډېر زیات به استغفار کوو. دغه رنګ محترمو دویمه خبره ده چې موږ تسبیحات شروع کړو. تسبیحات سبحان الله سحر، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله سلسل پیرې سار وایو، او دغه رنګ دغه تسبیحات دا موږ سلسل پیرې دا ماښام وایو. یو صحابي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته غریب یې منو او ته ګوره تا د فرشتو تسبیحات پرېښي کنه، سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم. نو که موږ دغه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر سار او ماښام سلسل پیرې وایو، الله پاک به زموږ رزق دا به ډېر زیات کړي. الله پاک به زموږ په رزق کې دومره برکت واچوي چې محترم پوره جهان مو ته حیران شي. درېیمه خبره دا شوله چې کله موږ د خپل مال نه د الله پاک په نوم څه ناڅه صدقه ورکوو، زموږ مال به سیوا کېږي، زموږ کاروبار به دا سیوا کېږي، زموږ کاروبار کار کسب دا به ترقي کوي. نن سبا که موږ وګورو نو خلکه عام توګه باندې د الله پاک په نوم باندې ورکړه دا سره شته نو ناشنا غوندې خبر ما بېګا واورېدله. بعضې خلک وایي چې هلکه مخکې چې به د چا فصل وشو وړومبی څیز به یې خیراتي کوو، یا مطلب اسانې به ووایو د ښځو دپاره. کور کې چې به کله ښځو چرګو ته انډې کېښودې نو چې کوم یو بچی به که هماغه دا به یې صدقه کوو، چاله به یې ورکړو، یا به کومې چرګې په لومبي ځل باندې انډه واچوله هغه به یې صدقه کړئ سره. نو هغې کې به دومره برکت و چې کورني چرګان هم قسم ډېر زیات، انډې به سمې ډېرې. اوس کورني چرګان نشته او نه انډه شته. دا ولې؟ دغه صدقه ختمه شوله، دغه څیز ختم شو. ستا بني اسرائیلو کې یو درې کسان او درې واڼو دعا کول، یا الله پاکه چا ویې موږ له سترګې راکړه، چا ویې موږ باندې برګې دا ټیک کړه، چا ویې غریبانان یو. فرشته راغله دعا یې ورته وکړله، درې واڼه مالداره شو. بیا ډېره موده پس دغه فرشته راغله او یو ته وایي چې هلکه د الله پاک په نوم سره، او یې زمانه خپل کار کوه سړیه موږ بس یې ورته بسئ. دی بل ته وایي د الله پاک په نوم سره، هغه وایي زمانه خپل کار کوه. دی درېیم ته وایي دا ړوند و، وایي سره که د الله پاک په نوم. نو دی ورته وایي ګوره دا ټول هر څه د الله پاک دي، چې کوم ځای نه دې خوښي څه دې خوښي ځان نه والې ویسه، ټول د الله پاک دي، زه هم د الله پاک یم. نو بیا ورته دغه فرشتې وایي چې ته کامیاب شولې، ته کامیاب شې، سره مال هم سیوا شي او سترګو نظر دا ولې هم ټیک شي. نو صدقه محترمو د بلاګانې نه دفع کوي. نن موږ د صدقې رواج دا پرېښی دی، نه پرې څوک بیان کوي، او که څوک بیان هم کوي نو هلکه څه وایي هلکه ما ویلي استاد یې وایي ځان دې ترخه وویله وایي. نو ترخه پرېږده، دا عامه خبره ده.
علم لم پکار دی صدقه ورکوي امیل هم پکار دی ښځو لم پکار دی سړو لم پکار دی هلکانو لم پکار دی جنکو لم پکار دی صدقه د ښه محور کول دا پکار دي او دغه رنګ محترمو څلورمه خبره ده چې موږ صله رحمي کوو موږ رشته پالو هر څه به وشي ګوره څلورمه خبره نه کېږي یو سړی معمولي غوندې مالدار شي که نه لږې ډېرې پیسې راشي وله یاره وایي موږ کې به نه راځي وایي نو دقه ذهن دغه صله رحمي د توړ دې نه شروع کېږي نو چې موږ چا سره رشته نه پالو ستا خویندې دي د هر یوې خور ځان نه تپوس کوه تروریانې دي د هر یوې ځان نه تپوس کوه دغه رنګې د چا په تا باندې حق دی د هغو ځان تپوس کوه هغوی له خپل حق ورکړه خپلوان دي ترونه دي ماماګان دي څومره هم ستا خپلوان دي رشته هر چا سره رشته په نرۍ په ښه طریقې سره پاله انشاءالله العزیز دا به زمونږ او ستاسو د ژوند دپاره او دا به ډېر زیات زمونږ دپاره کامیابي نن زمونږ د وظیفې خلاصه څلور خبرې وي استغفار وایو ذکر کو سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر او دغه رنګ صدقه ورکو او څلورم نمبر رشته پالو صله رحمي کوو انشاءالله رزق به الله پاک سیوا راکوي دا څلور موږ پرېښي دي ځکه رزق نشته دی الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته